أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. یادگاری زمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے. تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. رب
کے پیاروں کہے ایک حسین صاحبان بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادمان رد کے پیاروں کہے ایک حسین صاحبان بچے بوڑھے جوان ہر گھڑی شادمان اے بہار چمن تو سلامت رہے باغبان چمن تو سلامت رہے 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 سندھ پنجاب ہے رفعتوں کا نشان اور بولان ہے برد ہے کہکشان سندھ پنجاب ہے رفعتوں کے نشان اور بولان ہے برد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر غلام نبی صاحب اے ڈی ای اوز فیاض الدین صاحب سید الرحمان صاحب پرنسپل صاحبان افتتاح عالم خان جی ایچ ایس شمشی خان ہمایون صاحب پرنسپل گورنمنٹ سینٹینیل ماڈل اسکول تیمارگرہ عامر الحق صاحب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول زیارت تلاش صلاح الدین صاحب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ملکن اعجاز صاحب پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سرائے بالا ہارون صاحب زمامہ شدہ ولادے پرنٹ میڈیا ممبر محترم اساتذہ کرام صاحبان چکم دل تناستی سیول سوسائٹی عام چکم زمون دے اوسکی مشران کشران سپین روبا پگو طالب علمانو پی ٹی سی ممبرس چکم زما سره په سکول کې دي هغوی دي پگو طالب علمانو او د ټولو نه زیات محترم حاجی عامر نوشاد صاحب چې د هغه په وجه سره دا پروګرام چې کوم منعقد دی د دې مین مرکز چې کوم دی هغه حاجی عامر نوشاد صاحب دی نو تاسو ټولو ته هرکلی ویلکم او د دې پروګرام سنټر چې کوم دی جی هغه د حاجی عامر نوشاد صاحب شخصیت دی او د هغه چې کوم ډونیشنز دي کوم کارونه دي نو زما خو د 1 اګست چې دلته چارج راځي نو تقریبا درېیمه میاشت زما کمپلیټ کېږي نو د هغه یو شارټ هسټري خبرې لري راځو ایکشن سپیک نو د هغه معمولي یو انټروډکشن درته کوم چې څونه ما پېژندلی په دې لږو ورځو کې انټرنیشنل سایډ بزنس مین دی جی نور به مې دلته په دې اوسکۍ سراؤنډینګ کې ایل پی جی لیکوډ پټرولیم ګیس چې ورته مونږ وایو د هغې په انټرنیشنل لیول باندې ایکسپورټ امپورټ د دې کاروبار سره منسلک دی په ماربل سایډ باندې په فرټیلایزر سایډ باندې او وغیرہ نور چې کوم دی په دې سایډ باندې هغه کنیکټډ دی نور هغه په خپله د هغه پرایویسي ده هغه به تاسو ته بیا په خپله دغه کې خو دلته د هغه چې کوم خدمات دي ځي هغه یوازې دا سکول نه دی دا ډېر لیمیټډ آبجیکټ دی لیمیټډ مقصد دی چې زه تاسو ته صرف په سکول باندې رڼا واچوم یعنی دا ډېر براډ ویژن دی جی یورپ ته ځي راځي ډېر سیده ساده ډېر معزز ما سره الفاظ نشته جی کم از کم ځکه چې ما پېژندلی د نږدې نه اگر چې ډېر ګران کار دی یو سړی پېژندل خو په معمولي ټایم کې ما څه نه څه د هغه نو ډېر براډ ویژن لري ډېر انسانیت پسند سړی دی ډېر ماحولیت پسند سړی دی او ابو آل د تعلیم سره انتهایي مخلص سړی دی او د هغه ایکشنز موږ ته دا خبرې کوي چې هغه مخلص دی یوازې په کتابونو کې خبرې کول دي یو ایکشنز چې کوم دی هغه خبرې کوي نو د هغه پورې چې په 15 کالو کې هغه معمولي خدمات ته زه وایم چې 6 میلیون ټریز په دې تحصیلي اجنځای کې یعنی 60 لاکھ ونې جوړېږي د دې نه جی 60 لاکھ ونې هغه چې دلته پلانټ کړي دي په هغې کې د فاینس نختر دی پکې کیکر دی پکې غوز دی پکې نورې ونې دي خو 60 لاکھ ډېر غټ فګر دی په خپلو پیسو باندې فارسټ ډپارټمنټ ورسره ټیک دی چې کنټریبیوشن کړی دی دلته راځي هم ورسره نو دا د انوایرمنټل دغه د انوایرمنټل سایډ یو ویژن دی چې وایي دلته
زموږ ته کلین ګرین پاکستان چې کوم د ګورنمنټ ډرایو هم ده نو د هغې مهم دلته د ټولې تحصیل یادینځۍ دپاره د هغه کوي د هغه د ځان دپاره نه کوي نو تاسو د هغه ویژن ته په دې سایډ وګورئ یعنې د دې کنزرویشن هم کوي د دې پروټیکشن کوي باقاعده چې کوم دی خپل کسان یې ساتلي دي ځي هغه بوټي ساتي د هغې حفاظت کوي بیا جي د جنګلاتو د کټای نه د بچ کېدو دپاره هغه تقریبا جي 100+ کنیکشنز دي کورونو ته د خپل پلانټ نه ورکړي پرې د ګیس کنیکشن یې یعنی د 100 نه زیات کورونه داسې دي چې بغیر څه بل نه هغه کنیکشن چې کوم دی هغه ورته ورکړي دي د خپل پلان نه دغه شان دي چې په وایلډ لایف که زه ووایم وایلډ لایف جنګلي حیات چې ورته وایو مرغۍ داسې ځونه نو تقریبا 200 مرغۍ هغه په دې ځنګل کې پرېښي دي اگر چې بل ځاسې یو ګپ ته ما سره خبره وکړه ما ته وایي چې حاجي صاحب خلک راځي او وایي چې هغه مرغۍ ولې ورته پرېږدي ما وایي چې دوی به ولې زه به پرېږدم دا کمټمنټ دی چې دا دغه حوصله ده زه سلام کوم او زما دا ټول ډپارټمنټ د ډیو د لیول والے جي د سیکټري د لیول پورې دا ته موږ هانر ورکوو او دا ریسپیکټ د موږ ورکوو دا ډېر غټ کنسټیټیوشن دی خځې د کورونو کوم کسان چې کورونه راځي په ځنګل کې او د هغې نه ونې متاثره کېږي دا دغه ماحولیت پسند ته وګورئ 3 کروړه روپۍ چې کوم دی چې هغه د خپل جب نه 3 کروړه روپۍ هغوی له ورکړي دي تیار کورونه یې باغ ځای کې ګډېږي دي او مطلب دا هغوی له نوی کنسټرکشن کړی ښځې د دې نه علاوه اوس د معمولي خبرو د لازم دا ډېره غټه خبره ده زموږ دپاره د ایجوکیشن دپاره چې دلته په پرایمریز کې زموږ سره اټیچ پرایمري ده دلته ټیچر هم ناست دی اساتذه ګرام صاحبان هم ناست دي نو په دغه سکول کې هم جي 4 کمرې داسې جوړې کړي دي واټر سپلای سکیم چې کوم دی هغه موږ ته کړی دی پرایمري او زموږ هائی سیکشن د دې کمباینډ دی جي دلته دا څلور کمرې چې دا مخامخ ښکاري دي ټیک ده په دې کې 2 د ډپارټمنټ دي پیاز صاحب ته پته نه یو د بل ځای نه راغلی یو زموږ خپل دی د پرایمري نه راغلی 2 دا دي 2 د ډپارټمنټ دي او 2 د حاجي صاحب دي خو 2 عامې دي هغه مخکې جوړې کړي پورته نو ټوټل 4 کمرې هغه چې موږ دلته روانې دي د 4 مخامخ ښځې اوس دغه مقصد څه دی اوس ما ته ویلو چې یاره دی کې موږ سره ایجوکیشن سټیک هولډرز مطلب دا دی چې زموږ ډیو صاحب پلس نور چې کوم ایگزیکټیو دي زموږ د دې سکول بطور سربراہ به عزت کړی تاسو ما سره کښېنئ او دې سکول کې زه هر هغه څه کول غواړم چې هغه تاسو غواړئ دا ډېره د سړی بالا په سکول کې مونږ سبق ویلو هیډ ماسټر او زمونږ قدردانو زه به د هغه خبره وروسته کوم خو دوی ټولو ته زه او دا یوازې په حاجي صاحب نه کېږي چې دا کمیونټي ناسته ده دا ماشومان ناست دي 365 هلکان دلته ناست دي اگر چې ما ورته ویلو چې پلاران او ترونه وغیره به زیات پکې راغلي نه هم دي راغلي خو دا هم مې چې ولې لګان دي د شپږم نه والا د لسمه پورې په دې خبره پوهېږي چې هر سړی د سیلف ریسپانسبلټي وپېژني احساس ورسره پیدا شي زه درته وپېژنم درته وایم چې هر سړی خپل کار کوي زه په حیثیت د ادارې په سربراہ په کار دی چې زه دلته ټیک کار کوم که غلط کوم بالکل ما ته د یو سړی وایي دا شی ټیک نه دی موسٹ ویلکم زه به په اصلاح کوم استاد چې کوم زما سره دی په دې اداره کې یا بل ځای کې دی پکار دی چې هغه د تدریس ټیک کوي که نه یې کوي ډیفیشنسیز پکې ورته ویل پکار دي دغه شان به یې که څوک ګن خوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما قدردانو څومره چې پرنسپل حضرات دي هغې کې زما یو ښکلی او زبردست اوس چې راغی حفیظ الله صاحب دا زما استادو زموږ له پرنسپلو په هغه وخت کې د سړی بالا په سکول کې مونږ سبق ویلو هیډ ماسټر او زموږ قدردانو زه به د هغه خبره وروسته کوم خو دوی ټولو ته زه سلام کوم بیا زه خپل کلیوالو ته چې هغه د هغوی ماشومان هغوی په خپله باندې او ناست دي په دې ناپرسانه وخت کې هغوی دلته لږ وخت ورکړی دی نو انشاءالله تعالی چې دا خو به زموږ د ټولو مونږ به د هغوی خبرې واورو زموږ خبرې به هغوی واوري نو انشاءالله تعالی چې د دې نه به مونږ د ملک او دغه ته پیدا کړو زه جیب داول معافي دا غواړم چې زموږ دلته کوم حضرات ناست دي نو هغه انتهایي تعلیم یافته دي او مونږ د هغې قدر کوو خو زه چون چې ما خپل تعلیم نه دی مکمل کړی
ما په اتم کې په توجهات هغه بټو صاحب هغه لانجه چې ولو په هغې کې زمونږ نه تعلیم پاتې شوی دی. نو زما چې دا څه شوق دی نو دا صرف د دې وجې نه دی چې ما تعلیم نه دی مکمل کړی. نو زما دا شوق دی هم چې د مرګه پورې داسې وي چې که ما مکمل نه کړو خو چې زه پرې زمونږ کم بچي دي زمونږ کم د علاقې ماشومان دي نو چې زه د دوی دومره سپورټ وکړم چې هغه کمی زه پوره کړم. هغه پوره نه شو خو چې هغه پوره کړي. زه چې د الفاظو د مخکې نه معافي غواړم ولې چې د تعلیم د کمۍ په وجه باندې به ګرامټیکلي غلطۍ کېږي خو زما الفاظ به مختصري او جامع به یو د پښتو په یو شړه د پښتو کې به چې کم زمونږ کلیوال او زمونږ ټول مونږ په هغې باندې پوهېږو نو د هغې د مخکې نه معافي غواړم. خبره جي دا ده د پرنسپل صاحب زمونږ د سکول چې کومې خبرې وکړې نو هغه خو یو اوورال یو خبرې دي چې هغه زمونږ د دې د معاشرې د هر یو فرد ضروري دي. که هغه ماشوم دی که هغه مشر دی که هغه بوډا دی که هغه وړوکی دی هر سړي ته مثال په طور کې هغو د دې غره د ځنګل خبره وکړه نو په ځنګل کې ځنګل مونږ ولې خېجو مونږ ونه ولې نالو نو په دې ایجوکیشن والا ښه پوهېږي. زمونږ ساده خلک هغو ته د هغه ساده خبرو پته ده چې ونه څه کوي ونه غټه شي سوری کوي میوه نیسي او بیا د لرګو په کار راځي د سړي مونږ له په کار راځي چې یا ترې چت جوړ کړو او یا هغه د سیزنې په کار راولي. دا زمونږ د عامو خلکو خبره ده. ایجوکیشن مونږ ته څه وایي تعلیم مونږ ته څه وایي هغه مونږ ته دا وایي چې نه دا د دې ټولو نه اهم کردار چې ادا کوي نو هغه د دې پټ دی. کم کردار دی جي کردار د دې دا دی جي چې دا مونږ ته اکسیجن فراهم کوي. که مونږ اوبه ونه څښو یو ورځ نیمه مونږ ژوندي پاتې کېدی شو. که مونږ روټۍ ونه خورو هفته نیمه پاتې کېدی شو خو که مونږ ساه نه راکړو اکسیجن په هغې کې نه وي نو پرنسپل صاحب څونه ټیم به یو منټ یا 2 منټه هغې نه بعد به مونږ د دې دنیا نه ځو. نو د ټولو نه اهم کردار چې د ځنګل دی هغه اکسیجن دی. او ما دا معلومه کړې ده چې د فاین نختر چې کوم ورته مونږ وایو دا ونه دا د ټولو نه غټ کردار په دې دغه کې ادا کوي په دې ماحول کې. دا په یو کال کې د 1.5 لاک روپو اکسیجن د 15 کالو ونه چې نو دا د 1.5 لاک روپو د دې دا حساب دی. نو ته اوس وایې چې دا څونه ونی که تا 10 نه لیکلی جو د هغې حساب وکړه که د 50 نه لیکلی د هغې حساب وکړه نو دا د ټولې معاشرې ته دا د ټولو خلکو په کار راځي. 2 څیزونه یو اوبه او یو دا نو زما په دغه وجه باندې زما شوق د دې سره دی چې یاره ونه نه وي نو مونږ به ټول نه یو نو بیا به تعلیم څوک کوي بیا د تعلیم لپاره خو څه پاتې کېږي نه که نه نو ونه اول ضروري ده په هر انداز کې. زما خو دا 2-3 پیرې دا کوشش ما وکړو چې د دې ځنګل نه ما او زمونږ قوم په دې کې زما قوم زما سره شریک دی زه یوازې نه یم مونږ ټیک ټاک پیسې راغونډې کړې 2 کلي په دې غره کې وو هغې له مونږ پیسې ورکړې په ښه پرسله پرزه او هغه مونږ چې کوم دی د دې نه راکوز کړو د هغې په وجه باندې دا اوس مونږ دا ځنګل چې یو دا به اوس نه وی د هغوی په وجه باندې دا ځنګل له مونږ بچ. نمبر 1. نمبر 2 خبره دا ده جي چې مونږ لکه مونږ واورو که نه چې زمونږ په دې بیلټ باندې ځکه خبرې لږې زیاتې کوم هسې نه چې بیا هغه که نه په ما هم پابندي ولګي نو بیا به څه نه کېږي. خیر جي ډېره مهرباني. نو زه دا خبره کوم جي چې مونږ لکه سیاسي طور زمونږ سیاسي کوم کسان چې دي زه په چا باندې خبره نه کوم چې یاره ټول ښه دي زه د چا خبره نه کوم چې څوک خراب دي خو اوس پوه یې چې کوم ده نو مونږ ټول انسانان یو. زه یم چې تعلیم بهتر دی کېدای شي یو څوک کته پکې وایي چې یاره دا څه دی نو دا خبره بیا نور خلک وایي چې یاره دا ټیک خبره زه کومه که هغه بل سړی کوي دا زمونږ خبره نه ده. نو زه یم چې یاره مونږ دا حکومت چې راغی د دې نه مخکې بلکې د مخکې نه دا خبره روانه ده چې د فارس کار پکار دی فارس کار پکار دی ولې زمونږ په دې ملک باندې به خشکسالي راځي کله به ډېر بارانونه کېږي کله به بلکل نه کېږي نو چې فارس دي نو کېدای شي الله پاک مونږ د دغې عذاب نه بچ
نو د هغې دپاره پارس د چا کار دی؟ د یو کس کار دی. دا زمونږ د دې ټولو کار دی. دا زمونږ د دې ټولو ماشومانو د دې لویو ټولو کار دی چې یاره که مجموعي زمونږ اجتماعي طور داسې کار ونه کړو که نه، نو په خپل کور کې مونږ له هر یو له پکار دي چې په راروان سیزن کې لس ونې ولګو، د کور ګیر چاپېره په حجره کې په لار کې او د هغې حفاظت وکړو. نو زما خیال دی مونږ به په دې خبره کې چې هغه بین الاقوامي خبره ده او زمونږ د ملک دپاره ډېره ضروري ده چې زمونږ په ملک باندې هغه اثار شروع دي. ولې چې مونږ واړه دا کاته داسې نه وه، اوس چې ده نو کله باران کېږي کله نه کېږي، کله کېږي کله نه کېږي. نو دا یو خبره. په دې کې ډېر زیات زمونږ د قدردان ناست دي او خبره مخکې رسېږي. نو زما دا راته دی چېرې دې دپاره یو سوچ مونږ کړی و چې داسې یو سوچ مونږ وکړو چې دا مونږ بندونه دا په دې لارو کوڅو کې چې مونږ ځو که نه نو دې خوړونو ته بندونه والي. هغه بندونه چې دي نو هغې کې لکه د ځمکې پروټیکشن لپاره هغه مونږ وهو چې ځمکه رامنې شي. زه حیران یم چې یو طرف ته حکومت وایي چې بارانونه به نه کېږي، بل طرف ته چې باران نه کېږي نو سیلاب به نه وي. ښه سیلاب چې نه وي نو ځمکه رامنې کولو ته څه ضرورت دی؟ د هغې یو اسانه طریقه ده. خو که مونږ په مونږ کې څوک هم یو کس هم یو دا خبره مخکې مونږ ورسوو نو زما خیال دی زمونږ د دې ټول بلکې په دیر کې د دې ډېر ضرورت دی چې دا چک ډیم دا پنج چک ډیم ته واړی او په دې غرونو کې واړه ډیمونه جوړ کړي. نو زما خیال دی چې هغه بیا د 450 کال کوي نو زمونږ د اوبو مسله به په دغه ذریعه باندې الله پاک حل کړي. دغه خبره خو شوه. د دې نه اوس مونږ د خپلې خبرې له راځو. خپله خبره زه په سکول کې ولې کار کوم؟ فیچر دی ما باندې فیچر شوی ټول خلک نه دي. دوه وجې دي په دې سکول کې، دوه وجې دي. یو خو زه مونږ شورو زما د ملګري ناست دي، بلاوزل دی، د علي خان دی، نور د غفور دی، هارون دی. مونږ چې شروع کړې ده نو مونږ د دې سکول نه کړې ده. زمونږ مشرانو مونږ له کچه سکول جوړ کړی و. کچه یو 3 کمرې جوړې کړې وې او هغې ته مونږ راغلي وو. هغه هغو په خپل یې جوړ کړی و. زمونږ پلرونو زمونږ ترونو هغوی دا جوړ کړی و. مونږ د هغې نه شروع کړې ده. ښه چې مونږ د هغې نه شروع کړې ده نو اوس زه په دې معاشره کې زه هغې ته ورسېدم. دغه یعنې زه د اوسه پورې کشر وم، اوس مشر شوم. نو زه به څه کومه؟ ما هم د هغوی د ټولو نه اول دا خبره واغسته چې یاره زما مشرانو کوم کار کړی دی نو زه به هغه کار کوم او د هغې نه ما شروع. دا پاکستان چې مونږ جوړو مونږ به د دې اوسکی د دې سکول نه شروع کوو. څه به کوو؟ په دې کې به بیلډینګ دا زما ذمه داري ده. بیلډینګ زما ذمه داري ده. که زه په هغې کې قوم لوس کوم که قوم نه په خپل ذاتي کوم دا زما کار دی. زه د خپل زمونږ ټیچر چې په دې سکول کې کم دي نو زه د هغوی نه یو دغه کوم ریکویسټ چې تعلیم به هغوی ورکوي. ماشومانو له ډسپلن تعلیم دا د هغوی کار. په سکول کې چې څومره کمی دا خو ما مخکې ویلي دي، پرنسپل صاحب ته مې ویلي او زه په خپله باندې د دې شوق دی 2 کمرې 4 کمرې 5 کمرې دا خبره نه ده. څومره چې ضرورت وي هغه پوره کوو. د حکومت سره پیسې شته لګوي جو نور ځایونه هم دي هغې کې به ولګوي. ټول زموږ سکولونه دي، هر ځای کې زموږ دغه دی. په دې باندې موږ دغه نه کوو. نو دا پروګرام چې اوس و نو پروګرام چې د دې لپاره و چې موږ ایډیو صاحب راوغواړو، پرنسپل صاحب ته ما وویل چې دا ته یې راوغواړه او موږ له یو انجینیر صاحب فیاض صاحب یا کسان راشي چې موږ له د دې الایمنټ والي چې په دې کې موږ ته نور څه کول. نو د دې لپاره موږ دوی له تکلیف ورکو، دوی پکې د کلي مشرانو ته دوی له هم چې کوم دی نو دغه ورکو، دا تکلیف ورکو. بهرحال یو پروګرام به بیا کوو. کله به کوو چې د دې کمرو چابیانې زه انډیو صاحب ته حواله کوم چې دا زما د طرف ته ګورنمنټ اف پاکستان ته یو عطیه او دا به پرته پروګرام به په هغه وخت باندې کوو. نور زه ټیم زما خیال دی چې دغه دی دا کم دی انډیو صاحب به خبرې کوي. نو زه دا خبره کوم زه خو اول د خپل هیډ ماسټر صاحب زموږ اوس چې پرنسپل دی ریټایر شوی دی د هغه ډېره شکریا ادا کوم. دا څه چې زه یم نو دا زه د دوی په وجه یم. که دوی مونږ ته دوی نه یې نو کېدای شي مونږ نه یې.
د دوی موږ له تربیت نه را کړی د ده تربیت چې چا هم لیدلی سړی بالا سکول کې زما خیال دی ډېر به د شاګرداني موږ په دې ټیچرانو کې به هم د شاګرداني نو د ده دومره بهترین تربیت و کار او د دغه خو د هغې هغه کار به په داسې و چې د ماشوم هغه ښه تربیت والا خبره به کېده او هغه په موږ کې را ننوتی نو هغې د وجې نه اوس مونږ بس په ځای باندې ورنږدې نه کړو او زړه هم دا غواړي چې دا مو کړی دا مو کړی دا مو کړی بهرحال دوی پرنسپل صاحب خبرې وکړې چې حاجي صاحب دا ما تر اوسه پورې په 100 کې 0 هم نه دی کړی دا کارونه نه دي زه چې کومه نو بس داسې کسان پکار دي ایجوکیټډ کسان پکار دي ایجوکیشن والا کسان پکار دي چې هغه زما سره کینی که د دې سکولي که د بلي دا خبره نشته دلته به مونږ فل سپورټ کوو په بار کې به کم سپورټ کوو خو سپورټ به د تعلیم لازمي کوو فرسټ ایجوکیشن د دې به بالکل کمپرومایز نه وي نو اوس بلډینګ خو به مونږ جوړ کړو سبق به څوک وایي نو زه د ایډیو صاحب ته درخواست کوم چې یاره کم زمونږ دلته سټاف دی هغه خو بهترین دی دا د ګورنمنټ کاته ده په دې کې مونږ هېڅ قسم لاس نه خبره نه کوو د چا د دغه چې څوک دې دلته شي څوک دې هلته شي نه دا بالکل زمونږ نه دی څوک چې راځي زمونږ ورونه دي خو چې دلته قابلان استادان چې مونږ دغه د دې نه واخلو نو دا به یو سیمپل کړو د صوبې دپاره یو سیمپل به کړو چې دا سیمپل شي نو انشاءالله تعالی چې په دې پسې به بیا نور سکولونه د خیر آباد سکول کوډیګرام سکول د وچ سکول د تالا سکولونه په هغې پسې به یو ځو او پروګرام بس بل څنګه کوو په هغې کې به د ادینزو د اپ د دیر تکړه خلک راغواړو د هغې مقصد به صحیح چې یاره مونږ څه وکړه چې د دې نه خلک څه زده کړي او نورو ځګونو کې نور خلک دا کار وکړي مونږ نه یو کس باندې څه کېږي نه چې نور خلک دا کار شروع کړي نو انشاءالله تعالی چې زمونږ د عمل دا زمونږ نه څوک ورانولی نه شي دا به په ترقۍ خبرې خو ډېرې دي خو هغه به بل پروګرام کوو انشاءالله یو میاشت نیمه بعد دا خو صرف د دې دپاره مونږ راغوښتي وو دا پروګرام چې مونږ په دې کې تور طریقه د دې ګراونډ او د نورو کمرو د دفتر چې هغه مونږ ته واچوي په هغې باندې وکړو څوک چې تاسو پکې رالئ دا خبرې مې درته لږ وکړې او زه د اوسه پورې مونږ هېڅ هم نه دي کړي خو که څه کولي نو د کلي مشران زمونږ ناست دي هغوی له داسې څه په سمج کې ټیک کارونه ورځي او د سکول زمونږ ایجوکیشن څومره افسران چې دي نو زه هغوی ته د هر قسم مالي سپورټ چې هغه د ګورنمنټ نه نشي کېدی زه حاضر یم وسلام بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما او متعلما ولا تكن ثالثا استاد ناس زمان محترم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب آفتاب علم خان ہمایون خان اور نور امیر الحق صاحب کدا یو فردن نمالم لگ بھگ وضاحت والی ہوتا سو ٹول ہوتا ضرورت اخلاص السلام ہے تاسو لاجی اللہ دوند عظیم در کی اور لاج تاسو ٹول پدیخ پر مقامات مانے قائم و دائم و ودید ترقی ساتھی مخامخ چکم کسان مشہران ناسی دو سقید کلی معززین ناسی دلدار اور دا گلونا معشمان چکم ناستی یقیناً خستہ محفل لے اور کم زمان شاگرد عزیز امیر نوشاد خان عزیز سے چکم خبر اوکڑے ما تف فخر دے اور ما دا محسوس کرا کہ شکر دے دا سے کسان خدای را کری دی کہ زب دعویٰ کولے شم کہ کپدی علاقہ کے کپدی وطن کے جتول نامیر ترین سرے دے انشاءاللہ بزیم
خوږو مشرانو او په سٹیج ناس کسانو ملګرو، کہاں میں اور کہاں یہ نغمہ گل، کہاں میں اور کہاں یہ نغمہ گل، نوید صبح تیری مہربانی. کجا میں اور کجا یہ نغمہ گل، کجا میں اور کجا یہ نغمہ گل. دا اوس چې زه سویم یقین وکړه، زه دا محسوس وم چې هلکه څه زمانه خو داسې وه چې زه ایکټیو پرسن وم، داسې محفلو کې به ولاړ وم، خو یقینا چې تاسو مې ولیدئ او د خپل شاګرد دا تقریر مې واورېدو، نو ګستاخي معاف دی اوس صاحب، یقینا ما له پې فخر دی، دې ټول له پې فخر دی، تاسو ټول پې فخر وکئ، ځکه چې ما دا دعوا وکړو چې په دې وطن کې امیر ترین سړی دی، نو هغه د دوی دولت زما، د دوی ذهن زما، د دوی خیالات زما، د دوی هر څه زما، او د دې لپاره هم چې زه یم چېره زه خو هغه اخبار یم چې کتلی شم، زما یو ملګری دی ګل جمال حاجي صاحب ټول یې پېژنئ، هغه وایي ریټایر سړی صحیح کتلی شوی اخبار نه ملګري، ما ورته وایي چې داسې نه. او دا افتتاح عالم خان ته د خدای ژوند ورکړي، یو عجیبه غونډه پروګرام یې ارنج کړی و، او دا یې ویلي چې په دې پروګرام کې به افتتاح او د دې پروګرام کې شمولیت به هغه کسان کوي چې کوم د ایجوکیشن زاړه مشران دي. نو زه ډېر خوشحاله په دې وم چې د هغې باسکټبال افتتاح زما په لاس باندې د ده په نګرانۍ کې او سرپرستۍ کې وشوه، نو دا زه ده ته مبارکباد ورکوم. او هغه ماحول چې کوم جوړ شو، نو یقین هر قدم د ګل شه چې راځي غونچې ترې جوړې کړه، موږ درته جولۍ د انتظار تشې نیولې دي. جناب ویډیو صاحب تاسو په جوړ استقبال کړئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. زما ډېر محترم پرنسپل صاحب جیچس اوسکی